أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سورة بني إسرائيل. هغه ذکر کېدو باغی کی درېمه حصہ ذکر کېدا چې په هغه کې ذکر د رسولانو د کلونو وخکل ول د حق پرستو د خپل علاقو او کلینو وخکل ول. الله وایي چې کوم خلق داسې قسمه حرکتونه کوي الله جل شانه هو په دنیا کې په دوی باندې عذاب راولي. دغه تذکره شروع شوی وه د 76 نمبر آیت مبارکه نه او بیا وروسته دغه ذکر شوی و چې څوک دا کوي نو دا زمونږه مخکینی طریقه ده چې موږ هغه بیا هم نه پرېږدو او هغه هم لرې کوو. پرون سبق کې څلور امر مصلح ذکر کېدل او په هغې کې ذکر د مخکینی آیات سره د لږو تذکره شوي وه. په دې آیت کې الله فرمایي اقم الصلاة کوئ منځ لدلوک الشمس د وخت د زوال د نمر الی غسق اللیل تر تیارې د شپې پورې. نو دلوک دا په دوو معنو سره راځي مفسرین ذکر کوي. یو په معنی د غروب سره راځي او دویمه په معنی د دې راځي په زوال مایل کېدو سره. مفسرین ذکر کوي چې د دې نه مراد د زوال معنی اخیستل دا غوره ده ځکه هغه ذکر کوي چې کله زوال واخیستلی شي نو بیا به الی غسق اللیل د دې نه بیا وروسته دا منځونه مراد شي ماسپښین مازدیګر ماښام او ماسوتن. وقرآن الفجر د دې سره بعد سحر منځ نو پنځه منځونه د دې آیات مبارکه نه ثابت شول. او بیا مفسرینو ذکر کړي دي د دې لام معنی یا د لام په معنی د بعدو سره دی بیان القرآن ذکر کړي دي یا د لام په معنی د وقت سره تفسیر مظاهری او یا د معنی په د لام اجلیه ده یا لام نه مراد هغه سبب دی. دا مفسرینو دا معنی ذکر کړي دي لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. او بیا د قرآن کریم په نور آیاتونو سره چې سوره هود کې 114 نمبر آیت کې اقیم الصلاة طرف النهار دغه شانتی په سوره طه کې ولولا کلمة سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى دغه شانتی سوره روم کې فسبحان الله حین تمسون وحین تصبحون د دې نه دغه تذکره اخیستې شوې ده. بیا مفسرین ذکر کوي وقرآن الفجر دا قرآن دای جز ذکر کو مراد تینا کل یعنی دا قرأت په مانځه کې دا یو جز دی نو جز ذکر کو او کل پی مرتب کو یعنی د دین مراد سره هغه د سار منځ دی ځکه چې سړی خو مونږ داسې نه کوي سبحانک اللهم او بس بیا بګي اخکته شي او سبحان ربي العظیم بلکې دغه سوره فاتحه ولولي پس دا غینه سورت ولولي دا قرأت پکې لولي دغه ته مراد دی. ان قرآن الفجر کان مشهودا
یقینا من د سبا ته حاضر کېدی شي د ملایکو دې ته سحر کې فرشتې حاضرېږي لکه د مسلم روایت دی بخاری کې هم روایت راځي چې کله د سحر په وخت کې فرشتې راشي د شپې د ډیوټۍ هغه بره لاړې شي دغه شانتې د مازدیګر په وخت کې د شپې واله ډیوټۍ فرشتې راشي او د ورځې هغه لاړې شي الله جل شانه د دوی نه تپوس کوي سره د علم د خپل نه چې آیا تاسو تلئ نو راتلئ زما بندګان په څه حال کې وو ځکه چې کله انسانان پیدا کېدل نو فرشتو انکار کړی نو الله تپوس کوي چې زما دا بندګان په څه حال کې وو هغه جواب کوي الله هغه ستا په عبادت کې مشغول وو ستا په عبادت کې لګیا وو د دې وجې نه مونځ کول له سحر مازدیګر چې دا دواړه فرشتې راشي او دا خپل رجسټرو کې ستا نومونه هغه درج کړي سحر والا هم راشي بیا د شپې هغه راځي چې د مازدیګر په وخت کې ستا دا رجسټر په داسې حال کې الله ته پیش کېږي چې په هغې کې ته د الله په عبادت کې ومن اللیل فتهجد به نافلة لک او د شپې په یو برخه کې ته خوب پرېږده به د دې قرآن په ذریعه سره نافلة لک دا زیاتی دی ستا دپاره نو دلته علما ذکر کوي چې مراد دی دلته تهجد دی یو د اسلام په ابتدا کې چې کله لا 5 وخته مونځ فرض شوی نه و نو په نبي علیه الصلاة والسلام باندې تهجد کول فرض و خو چې کله بیا د معراج واقعه وشوه او الله جل شانه 5 منځونه ورکړل پس د هغې نه د دې فرضیت منسوخ شو بلکې بیا دا فرض پاتې نه شو بلکې نفل پاتې شو بیا تهجد نو تهجد کول یو قول په امت کې سیک د عکرمه رضی الله تعالی عنہ دی هغه فرمایي چې تهجد هغه دی چې کله سړی اوده شي او بیا راپاسي پس د خوب نه دی الله ته په عبادت باندې ودرېږي نو دا د تهجد دی او نور علما ذکر کوي یو خوب هغه حکمی دی یو سړی اوده شی نه بس خواس املاسی یا خوب نه کړي اوده شی نه خو بس هغه وخت ورسی پاسې نبل شروع کی نو دغې ته د عبادت په مانځو درېږي نو دغې ته علما وایي چې دا تهجد یا 3 قسمه یو سړی هغه دی سړی ماوستن مونځ وکړو بس عبادت خپل وکړو لاړو پس د هغې نه بیا پاسېدو یو څو رکاته نفلې وکړل دغه هم تهجد دی یو سړی د 12 بجې پورې یخ دی په دغه ټایم کې ودرېد علما ذکر کوي دا هم تهجد دی یو سړی د شپې په 3مه حصه کې راپاسېدو او عبادت شروع کړو دغه هم تهجد دی مفسرین ذکر کوي د دې وجې نه چې اصل څیز دا دی چې سړی ودرېږي او نبي علیه الصلاة والسلام 2 رکاته 4 رکاته 8 رکاته 11 رکاته بلکې 8 رکاته نبی علیه الصلاة والسلام کړي او چې کله 11 رکاتو ته ورسي نو دا 3 سره نبی علیه الصلاة والسلام ویتر کړي دي ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام نفل تهجد د شپې دا 11 رکاتو او په دې باندې د بخاري روایت ته د عایشه رضی الله تعالی عنها قول هغه ذکر کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام به دا نفل دا تهجد کول خو بعضې خلک هغه په دې ځای کې لږ دغه وکړي نه دا تراویح دا نشته ځکه دا د نبي علیه السلام مونځ دی نو موږ وایو چې نبی علیه الصلاة والسلام دا کم حدیث چې عایشه رضی الله تعالی عنها ذکر کوي په دې کې په خپل 4-5 جوابونه د حدیث ذکر شوي دي یو په هغې کې دا جواب دی چې نبی علیه الصلاة والسلام دا د شپې دا کم تهجد کړي دا په کور کې کړي دي نو تراویح په کور کې نه کوي دا په جومات کې کوي نمبر 2 چې نبی علیه الصلاة والسلام دغه کړي دي نو دا په 4 رکاته کړي دي نو چې کله ته تراویح کې ته به 2 رکاته کوي په 2 رکاتو به سلام ګرځي او دریم عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام به دا ډېر اوږده رکاتونه کول چې نبی علیه الصلاة والسلام اوږده رکاتونه کول او تر دې چې کله به سحر ته ورسېدل او بعضې علما ذکر کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام به اوده شو
بیا به راپاڅېد عبادت پې وکړو بیا به سملاست بیا به راپاڅېد ځکه الله جل شانه د هغوی دپاره په دې ټایم کې برکت اچولی و لکه د امام بخاري رحم الله باره کې راځي وی هغه به د شپې د تراویح نه وروسته یو ختم کوو په نبلو کې تهجدو کې امام ابو حنیفه رحم الله باره کې علما ذکر کوي چې هغه څو کاله د ماسوتن په اودس باندې سهار مونځ کړی دی نو دې علماو څه چل کو خو دوی دغه عبادت کو نفلې کول تهجد کول الله ته جړه فریاد کو او نبی علیه الصلاۃ والسلام هم د تهجد صحابو ته ډېر زیات ترغیب ورکړو لکه یو روایت کې راځي عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ د لا ایمان نو راوړې د په پټي کې وو کاری کو په ونه کې یا بخکه د باغ کې وو بهرحال حدیث کې راځي نو چې چا ورته دعوت ورکړو یا لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینې ته راغلی دی په منډه منډه راغی خپله څیزونه میزونه یې لر کړل او راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات وکړو نبی علیه الصلاۃ والسلام دوه حدیث نقل لی په هغې کې ورته تذکره وکړه نو په هغې کې د دریو خبرو ذکر دی بل روایت کې هم خدا څلور خبرې دي خو هغه خبره به د موږ راوالو د خپل مقصد نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل ته د شپې تهجد کوه د الله ته ودرېږه الله ته د الله نه غواړه د دې وجې نه قرآن کې راځي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا هغه خلک چې هغوی ډډې د بسترونه لري نو دغه خلک چې د بسترې نه ډډه لري د شپې خدای به د الله عبادت کوي تلاوت به کوي نو د دغه خلکو نه الله پاک سره دا راضي دی الله پاک دا خلکو نه څه کېږي راضي کېږي چې کوم خلک د شپې پاسې د الله ته عبادت کوي او بل الله جل شانو د دغه خلکو په دې مخونو او په دې کې الله پاک نورانیت پیدا کوي دا انسانان د دوی په دې مخ کې نورانیت دا صلحاء اتقیا چې دا ټول شپه الله د عبادت کې ټول شپه د الله په عبادت کې تیری د شیخ الحدیث په فضایل اعمال کې یو واقعه ذکر کړی د نماز په باب کې یو وینځو ټول ورځ به د خپل آقا خدمت کو د شپې به چې لاړه بس الله ته په عبادت ودرېده یو ورځ د آقا قتل وی دی وینځي لاس چوت کړی دی وی الله ته په هغه محبت او مینه باندې قسم دی ستا چې ته زما سره کې نو بس زما دا پلان کې کار وکړه وی آقا ورته وی چې داسې مو آیا الله ته چې کوم محبت زستا سره کوم او زما څومره محبت دی ستا سره مینه مې د سره په هغې قسم نو هغه ورته وفرمیل وینځي چې الله جل شانه چې زه د دې شپې ما پاسئ او ځان ته مې ودرئ او د دې ودرېدو توفیق راکوي د دې دعا توفیق راکوي دا د دې خبرې دلیل دی او دا د دې خبرې ګواهي ده چې او الله جل شانه زما سره محبت ساتي زما سره مینه ساتي ځکه خو الله د دې شپې ما پاسئ او د دې شپې ما ځان ته ودرئ نو که موږ او تاسو قرآن کریم ته کینو قرآن اورو وایو دا د الله جل شانه پیرزونه ده موږ بس یو زوم کار بس خو بس دا د الله جل شانه موږ او په تاسو باندې خصوصي مهرباني ده ځکه ډېر خلک به څوک به څه کوي څوک به څه کوي خو چې کم سړي د الله توفیق د نیکۍ ورکوي او هغه د نیکۍ کار ته مخکې کېږي نو الله جل شانه انسان ته دا توفیق ورکوي د دې وجې نه ابن کثیر رحم الله ذکر کړی دي چې فتوحات خو ډېرو صحابو کړي بلکې د عثمان رضی الله تعالی عنه ډېر فتوحات ول وی وجه څه ده وی وجه دا ده چې هغه ډېر زیات تلاوت د قرآن کریم کو او ډېر زیات د الله د تلاوت د قرآن پاک سره محبت او مینه وه چې کله زنکدن حالتو نو سای هم د قرآن کریم په آیت مبارک ور کړلی په سیکفیکهم الله وی ډېر خلک به داسې د هغوی دپاره به څه ګوایي څه به ګوایي وی واحد دا عثمان رضی الله تعالی عنه دی چې د لپاره به قرآن ګواهي ورکوي چې د عثمان رضی الله تعالی عنه هغه ویني د قرآن کریم په آیت مبارکه باندې څه دي هغه توی شي دي فسیکفیکهم الله او د ده زوی دی عبدالرحمن هغه فرمایي رضی الله تعالی عنه وی زه د حاتم خوا د ناسو ما
وی ما شپه ما ځان له عبادت کو وی یو سړی راغی زما په اوږه باندې لاس کېښود وی ما شاته وکتل دا خو زما بابا جان دی وی ما وله ځای ورکو امام عبادت وکړو دی ودرېد په یو رکعت باندې ما وی زه چې اوس به دا فاتحه ختمه کړي چې د بقرې لږ تلاوت پوه کړي جمعه دی به یو ځای روان شو کور ته بیا لاړ شو بقره وي بیا عمران نساء حد تر دې چې قرآن کریم په یو آیت مبارکې ختم کو په یو رکعت کې ټول قرآن کریم وي او بعض روایتونو کې راځي چې عثمان رضی الله تعالی عنہ په پویتر کې ټول قرآن کریم وي شروع به وکړه اولی رکعت کې به سوره اخلاص ته ورسو بیا به په دویم او دریم رکعت کې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس به او وتر سلام به وګرځو نو د دې وجنه الله جل شانه د خلقو د دومره لوی مقام الان کې په دنیا کې عثمان رضی الله تعالی عنہ ته سو پیری د جنت زیر ورکړی شو نبی علیہ السلام یو ورځ ناسو او وی فرمایل هغه پور سړی جنتی دی ال صحابي په منډه لاړ بس هغه چې وکړ د عثمان رضی الله وی د الله رسول هغه د عثمان دی وی دی ویم کنه نو دا شان دي ډیر ګڼ بشارتونه د عثمان رضی الله تعالی مبارک ملاو شو دا ول چې هغه د الله د قران سره محبت د الله د قران سره مینه کول هرقل بارک راضی و چې کله دا فتوحات او دا شروع شول ابن کثیر رحم الله ذکر کړل په البدایه و النهایه کې وی دوی چې الګ د خلق صحابه خو بو زمنګ دي زګون تراشي زمنګ دوم دا علاقه او داسې زونه واخلي لہذا هغه یو جاسوس ولګو چې ته د صحابه دا روټین معلوم کا طریقې معلومه کا چې دوی سکي چې دوی په دومره تیزی سره فتوحات شروع کړي دي وی چې کله سړی راغی وای قتل وی دا صحابه ټول د شپې د الله په عبادت کې ولاړو الله ته پریا جړه وی سبا د رقل خو لاړ او ورته وی چې د شپې ټول شپه الله ته جړه کوي سحر راوزی او د الله د پاره د الهی کلمت الله د پاره د الله په دربار کې د کافر او د غوسر جنگي او د قلی فتح کوي هغه ورته بس د صحابه دغه طریقه ده چې دوی الله ته ټول شپه غواړي او د ورځې د الله په مدد باندې دوی دغه فتح او دا کوي د دې وجنه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی دا د اول به جنت په زنانو کې دازي او دا په جنت کې د زنانو سردار وي یو مرتبه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نیت وتړو وی یو رکعت لا نو کړه چې یو رکعت وکړو یو سجده وکړه او بل سجده کوله وی د سار بانګ راوغس وی وس په جړا شو وای جړل وی الله وی سلند شپې دي سلند وخت ستنګ وخت چې سړی د خپل د مینې محبت او د زړه خبرې هغه کولای نشي او په دې کې الله شپه ختم شي او سهار شي وی دا څنګه وخت دی دا څنګه ټیم دی چې یو رکعت کې یو سجده وکړه په دویم رکعت په سجده باندې سهار بانګ شروع شو هغه په دې خبرې وجړل چې الله دا وخت څنګه تیر شو چې ما په دې کې ستا سره خبرې ونه کړې د ستا طرف ته ونه درېدم او ستانه مې ونه غوښته نو دا صحابه او دغه صحابیاتو چې هغوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحبت او بیا پس دا غینا د شپې جړه پر یاد الله ته ودرېدل لکه یعقوب علیہ السلام بارک راضی چې کله یوسف علیہ السلام ورونو دا غسر زیاتې کړو چې دوی را معافیله هغه ورته وی د شپې د پښمنی په وخت کې بزستاو د پاره معافي غواړم زګه وبالاسحار هم یستغفرون په دغه وخت کې الله جل شانه د انسان دعاګانې قبلې نو په دې آیات مبارکه کې دغه خبرې ذکر کړي نو په دې ترغیب ورکړي چې د تهجد ته چې تاسو تهجد کوئ تاسو د الله سره خپل راز و نیاز کوئ او دا په دې وخت کې اوس شپې وګدي شوي دي دومره وخت پوره وخت پکې سړی په 5 بجې پاسي په باندې پاسي شل منټه لس منټه او 2 رکعاته مونځ وکړي زموږ به صحیح عبادت خو بس د الله جل شانو په دربار کې ودرېدل او هغه د سوال کول داغه نه غوښتل بس الله جل شانو تکالیف ختمي مسلې حل کوي بیماری ختمي بس هر طرف نه الله جل شانو انسان ته هغه توفیق بیا د نیکي ورکوي
ومن الليل فتهجد به او د شپې په یو برخه کې پریدی خوب لره د قرآن په دې ذریعه سره نافله لک دا زیاتې دي ستاسو لپاره. نو تفسیر خازن معنی کوي دریم جلد 175 صفحه باندې دا پر دا نافله لک معنی سره دا زیاتی فرض چې دي تا لره د دې نورو فرضونه. او یا تفسیری مظهری معنی کوي چې دا زیاتی عبادت ستا دپاره. او یا تفسیر قرطبی هغه معنی کوي چې دا زیاتی فضیلت دی ستا عزت او احترام دی. او حدیث کې راځي معرف القرآن کې ذکر کړی دي چې دا زیاتی عبادت دا د نبی علیہ السلام دا شرافت دی او عظمت دی ځکه چې الله جل شانه د عامو انسانانو په نپلو باندې فرایض پوره کوي بلکې د انبیاو په فرایضو کې خو څه کمی نه بلکې الله جل شانه په دې باندې هغوی ته عظمت او درجه او مقام او شان ورکوي. د دې وجې نه دا زیاتې ویلي. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا او نزيد جو باسي تعالی رب ستا هغه ځای ستایلی شوي ته چې الله جل شانه با تا هغه ځای ته بوځي چې هغې کې ستا دپاره سره ستایلی شوي ده ستا تعریف پکې شوی دی. نو مفسرینو معنی کړي دي د مقام محمود چې دا مقام محمود څه ته وایي. تفسیر روح المانی والا د سوره یونس د آیت لاندې ذکر کړي واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. وی الله جل شانه با د عام خلقو ته د علما غونته کې علم ورکي علماو ته د انبیاو علم ورکي او انبیاو ته به په انبیاو د علم نبی علیه الصلاة والسلام ته په هغې غوروالی ورکي تر دې چې د نبی علیه الصلاة والسلام علم د هغې به یو انتها وي او دا د نبی علیه الصلاة والسلام چې داسې یو نبی او داسې یو فرشته نشته چې الله جل شانه دومره علم هغه ته ورکړی بلکې صرف دا د نبی علیه الصلاة والسلام هغه عزت او مقام دی. نو دغې ته یو محمود ویلی کېږي. یاد دویم دا چې نبی علیه الصلاة والسلام چې کله هغه اوږد حدیث دی خلکو په آدم علیه الصلاة والسلام پسې لاړ شي او آدم علیه الصلاة والسلام ته به وایي چې الله پاک ته په خپل لاس مبارکو سره جوړ کړی او تا ته فرشتو سجده کړې ده ته الله په دربار کې زما سوال وکړه. وی هغه به وایي چې زه نشم کولی ما د جنت دانه خوړله. دغه شانتې نوح علیه السلام هغه وایي چې ما دعا کړې ده. په موسی علیه السلام باندې هغه به وایي چې ما یا قبطي له سوک ورکړی. عیسی علیه الصلاة والسلام ته به وایي هغه وایي چې بس په دنیا کې زما خلکو عبادت کړی اخر دا چې خلک به نبی علیه الصلاة والسلام ته راشي او د نبی علیه الصلاة والسلام په ذریعه باندې به الله جل شانه حساب کتاب شروع کی. خود دغه ته مقام محمود نبی علیہ السلام فرمایي چې په دغه وخت کې به زه سر کېدم او الله پاک به ما ته وایي چې ای زما حبیب سر چوت کا چې څه غواړې چې درکم درله او بیا به وفرمایي چې دا څومره خلک د هغوی سپارش شروع کا او د هغوی سپارش په نبی علیہ الصلاة والسلام شروع کی. یا له مقام محمود نه مراد هغه ذکر کوي چې په جنت کې یو مقام دی چې هغه د وسیلې په ذریعه باندې حاصلیږي بلکې هغه به صرف او صرف یو سړي ته حاصلیږي. نبی علیه السلام وفرمیل وی زه امید ساتم کیدای شي دا ځای ماته میلاو شي. بیا ذکر کړی دی چې دا مقام محمود دا ویل کېږي لواء الحمد ته یعنی حمد د جنډې. او نبی علیہ السلام فرمایي چې زه په دې باندې فخر نه کوم دا ټول امتونو نبیان دا ټول خلک به زما له جنډې د لاندې خو زه بیا هم په دې باندې فخر نه کوم. او نبی علیہ الصلاة والسلام به وفرمایي چې سپارش به تفسیر مظهری ذکر کړي چې 3 سپارشونه دي. ابن حجر او علامه عینی ذکر کړي نه چې 10 مقامونه 10 څیزونه دي چې هغه به سپارش کوي. د دې وجې نه علما ذکر کوي بعض خلک داسې دي چې هغه له سپارش نه منکر دي معتزله شول خوارج شول قادیانیان شول بلکې دا صحیح احادیث موجود دي چې نبی علیه الصلاة والسلام به څه کوي دا به سپارش کوي. یو 2 حدیث ویم بس دا آیت بیا سبا نه ویلی کېږي ځکه دا خبره پکې ګودله. یو حدیث ذکر کړی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ابن ماجه او بیهقي چې عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې لاول به انبیا بیا به علما
بیا به شهدا. دویم عبد الله ابن عمر نه روایت ده چې علما به دا سګي سفارش وکي. نو بیا تهانوی رحم الله ذکر کړی دي چې علما د دوی به د خپل شاګردانو سفارش کوي. په دې کې درې قسمه خلک دي. یو هغه قسمه خلک دي چې هغه علما چې داغونه چا قاعده ویلي، یا هغه علما چې داغه بخاری ویلي، بلکې دریم قسمه شاګردان هغه دي چې هغه په عوام داخل دي چې د خپل عالم نه د یو عالم نه د یو مسلې تپوس کړي، الله به هم دغه عالم د شاګردانو کې وګرځي او الله به دوی چې دم سفارش وکړي او د دومره خلکو سفارش بګي لکه د اسمان ستوري چې دومره خلک دي. او بل روایت کې راځي ابو داود کې چې شهیدان چې دا به 70 کسانو هغه سګي سفارش کوي. مسند احمد کې روایت ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای زما امتی به د یو کس چې هغه به دومره شفاعت کوي د خلکو لکه د قبیلې د مزر او د ربیعی، دا یو ډېرې غټې قبیلې نو د هغې د خلکو امر به یو کس څومره غټه قبیله د مزر او انشاءالله سیرت کې به بیا د هغو واقعه راشي. او بل روایت کې راځي چې کم انسان حج کړی وي او دی حجي وي، الله جل شانه به د دې انسان په وجه باندې 450 کسانو ته سوکي بخانه کوي. چې کم خلکو حج کړی الله پاک د هغه په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي. الله دې موږ ته عمل توفیق راکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.